په کفر او د شرک د پاره را اوپاري دا کفر او شرک ورته هسته کی یعنی د دې لپاره چې څومره ورځې الله تعالی مقرر کړي دي نو دغه ورځې الله تعالی وي دا مونږ شمارو د شمار ورځې دي د دې قدمونه دا د شمار دي د دې د سترګو دا رپېدل دا د شمار دي د انسان سونه دا د شمار دي د شمار سونه دي وی دا انسان په شپه ورځ کې 24,000 پیری سا اخلی او سا پریدي نو د 24,000 نو چې یو سا چې کم دی اخلی یو سای کمیږي نو نبی علیہ السلام ته الله تعالی تسلی ورکړي چې کو د کافرانو تاسو ته ارسوي د دې لپاره عذاب مغواړه تعدیم کوا د دې هر چیز دا مونږه پشمار باندې مقرر کړی دي او چې کله د دې د غشمیر پوره شي مرګ د دې راتلل دي او د دې عذاب شروع کیدل دي تر قیامت پورې بیا د دې عذاب دي او د قیامت نه پس بیا جهنم کې نو ټول بیا دی په عذاب کې دي نو دې د لپاره تعدیم کوا دنیا کې خیر دی کو الله تعالی چې ته پړې سس کی بعض خلک په دې باندې دوکه شي چې الله تعالی ورله نعمت ورکی حالانکه قرآن مجید کې مخه ته تیر شوی دی مونږ ویلي دي چې بعضی وختونو کې الله تعالی ډومبه په انسان چې دې کله د الله تعالی نه باغی شي الله تعالی په مرزونو سره په غریبۍ سره اونیسي الله تعالی په انسان باندې ډیر زیات خپکیږي نو که الله تعالی په انسان باندې مرز راولي د دې د وجنه چې دې اورنځي د پاره دې چې دې الله تعالی طرف ته رجوع کی په دې باندې غریبی راولي دې بیا الله تعالی طرف ته رجوع نکي نو کو په غریبۍ کې په مرز کې د الله طرف ته رجوع نکړه او عام تور کېږي د سړي باندې تکلیف راشي الله تعالی رایت شي بیا خلک وظیفې شروع کی بیا خلک چې کوم دي منځونه شروع کی نو دا د دې لپاره الله تعالی کې چې زما د انسان ما طرف تراشي او کو دې په هغه باندې الله تعالی طرف ترا نشي نو بیا الله تعالی دته مهلت ورکیو په د باندې فراخي راولي الله وی په د باندې موږ د زمکه او د اسمانونو دروازې کولاو کړی د زمکه او د اسمانونو دروازې په کولاو کی د پاره دې دا الله تعالی د دې لپاره کولاوي او دا نعمتونه او دا مال او دولت د دې لپاره ورکی چې دې د خپل منعم او د خپل محسن چې الله تعالی دې داغه د احسان قدر وکي او شکر ادا کی او دې الله تعالی طرف تراشي الله تعالی عبادت طرف تراشي د دې لپاره الله تعالی د نعمتونو ورکی ځکه نعمت خو د شکر د لپاره دی تکلیف ته صبر د لپاره دی او نعمت ته د شکر د لپاره دی نو چې دې بیا الله تعالی طرف ترانه شي نو علما وی دا قسم امتحان بیا ډیر خطرناک دی د نعمت ته امتحان د غریب دغه نه د تکلیف ته امتحان نه زیات خطرناک دی ځکه دې په دې کې بیا مستی پیدا شي نو الله تعالی د نعمت ته دې لپاره ورکړلې چې دې الله تعالی طرف ته رجوع کی خپل محسن ورته رايات شي چې دا احسان په مال الله تعالی کړی دی نو دې پاږي کې نورم مس شي نو الله وی دې مس شو نو الله ورپسې خپل پړي پری دي نو چې پری دي کنه نو الله بیا فورن راونی شي او د شي راونی شي چې ته بیا پته ونی او نه بیا د دې لپاره سو خلاصون کی نو دا نعمتونه بعضی وخت الله تعالی او بعضی وخت الله تعالی خپل نیکانو بندگانو له بتور د انعام ورکي سليمان عليه السلام له چې کوم دې بادشاہي ورکړي ټولې دنیا خدا د نعمت په تور باندې وا او بعضی خلکو له د عذاب او دغه پته بسنګ لګي وی دغه پته دسی لګي چې کوم انسان د الله تعالی فرمان بردار دی د الله تعالی اطاعت کوونکی دی او د الله مال ورکو نو دا د الله تعالی د له نعمت ورکو دا نعمت دا مال الله تعالی د په تور د نعمت ورکړي دی او چې کوم سړی بدکار دی ظالم دی او د الله تعالی نه فرمانه دی او د الله تعالی مال ورکو د امتحان دی او دا د نیولو د پاره دی او بیا زموږ علما د دې مثال ورکوي چې کله کور کې منګکان ډیر شي نو دی وی چې بار نه پنجره راوړې مخکې هغه پنجره غونډه کې و نو پنجره راوړې په دې پنجره کې ته سموسا پکوړه دار سکی دي نو دا منګ کړه کې وی چې یاره زما دې پنجره ته ورتللی او د څنګه ورشم کنه نو بس پکوړه سم نو دا منګ څوک نشي پوهه کړو کو ته ډیر څوک چې استا د نیولو د پاره دی وی نه سړی ما ته په نظر باندې ښکاری هغه دی خو چې کله دې دا پنجره نو ور ووړي ټک پسې پنجره کې ور پسې بنشي نو بیا د ارس پراتی خو دې سره خپل ورړی نه ته بیا سترګې وغړي دک شان دا انسان چې کوم په نعمتونو کې مسشوي دی او الله تعالی د دې نیولو د پر نعمتونو ورکړي نو دې تر هغه پوری په خود کې نه راځي تر سوچ به دې پنجره پړک نی کړي دا ور پسې بنشي ویني مطلب دا چې په تر سو مرګ نیوی راغلی او چې مرګ راشي نو دې بیا ډېر لټټږي هغه ټیم کې بیا توبه نه قبليږي چې کله د انسان د نزع حالات شروع شي او ځنګدن شروع شي ډېر سی بیا ویني د رحمان نه سوادا
په دغه ورځ به هیڅوک سفارش نشي کولی، هیڅوک به سفارش نشي کولی مګر هغه څوک چې چاته الله تعالی اجازت ورکړي. د دې وجې نه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا اجازت او دا عهد او دا وعده چې موږ د الله سره کړې ده دا لا اله الا الله ده، چې کوم مسلمان د الله سره وعده کړې ده دی د سفارش حقدار دی چې دی به چې کوم دی شفاعت کوي د مسلمانانو چې کامل مسلمانی په کامله طریقه باندې د دغه کلمې لاندې ژوند تیر کړی دی نو دی به د مسلمانانو سفارش کوي، شفاعت به کوي. البته د کافر دپاره شفاعت نشته دی. او بعضې مفسرین وایي چې دې نه حافظ قرآن مراد دی چې حافظ قرآن دا به د خپل مور پلار نه علاوه د لسو کسانو چې د کورنۍ نه په چا جهنم واجب شوي وي د هغې شفاعت به کوي. نو به هر حال دا دواړه د مراد کېدلی شي. مسلمان هم چې کامل مسلمانی دی به الله تعالی به ده ته اجازت ورکړي چې ته ورشه او دی چې چا سفارش کوي د چا سفارش کول غواړي الله تعالی به منظوري، خو په شرط دی چې دا چاله سفارش کوي دا مسلمانی ایمان بګي، چې ایمان بګي نه د هغه دپاره هېڅوک سفارش نشي کولی.